الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه اما بعد عزیزان ملت قابل قدر مشرانو کشرانو اور دن کو مسلمانانو د سورۃ النصر ترجمه و تشریح و داغه شان ورود متعلق وړاندې جمعه سنا سے خبره شوی و دا سورت دا قرآن کریم دا یو سلسلہ سورتونو کے آخری نمبر سورت تے 114 دا نزول پہ اعتبار سرا یعنی دا قرآن کریم کم سورتونو چے نازل شوی دا آسمان نو کم ترتیب سر نازل شوی دی پاگی کے دا آخری سورت تے او قرآن کریم کے چے کم نمبر دے دا یو سلسم دے دینا پس باقی چه کم دن آغا سر سلو سورتون ہے سورہ لحب دے سورہ اخلاص دے سورہ فلق دے سورۃ الناس پا دی سورت کے یو خود دا دی سورت نم سورۃ النصر دے و دا دی سورت اولنی آیات کی اذا جاء نصر اللہ والفتح پا اول آیت کے دا دا نصرت و دا نصر لفظ چه کم دنو استعمال شو دویم نم دی صورت تا صورت التودیع وی او تودیع پا دی مانا سر چه پا دی صورت کے دا آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا دا رخصتے چه کمدن و تذکرہ ہم دا دی وجہ صورت التودیع و توی تودیع پا مانا دا رخصت سرن یو بل نا رخصت اغشتل پا دی صورت کی بنیادی طور چه کمدن و فتح مکہ طرف تا اشارہ دا چه کلا راشی اغا امداد او دارنگ نصرت دا باری تعالی والفتح او دارنگ فتح مکہ اوشی قرآن جمعت ماویلو چه دا صورت چه کمدون آغا سر کامل صورت پہ اعتبار دا نزول سر آخیرو صورت تے لکسنگا چه کامل صورت پہ اعتبار دا نزول سر اولانی صورت دا سورہ فاتحہ دا یعنی الحمد شریف اگرچہ دا سورہ فاتحہ نا اڑان دے دا سورہ علق او دارنگی چکمدن آغا دے دا سورہ مدثر سا آیتون نازل شوی دی خو آغا کامل سورتون نو کامل سورت چے نازل شوی دا سورہ فاتحہ دا یعنی الحمد شریف دا دا غرنگی آخری سورت چے کامل نازل شوی دی نا آغا دا دے دینا پس سا آیتون نازل شوی دی دا دی وجنا علماء حضرات مفسرین فرمائے کہ دا صورت دا حجت الوداع سر نازل شوی دی او دقا رنگ پا حجت الوداع کے
اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دام په دقه موخه کې نازل شوی. د دې دواړو د نزول نه پس بیا آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم اتیا ورځې بقید حیاتو په دنیا کې تشریف فرماو. سورہ پس چې کمدونه هغه سره آیت د کلالې نازل شو. طالبان پیژني آیت د کلالې چې هغه کې د داسې سړي د میراث تذکره ده چې د هغه اولاد هم نشته دی او نه مور پلار شته دی، نه اصول شته او نه فروع شته. خویندې وروڼې شته دی لیکن اولاد یې نشته، مور پلار یې نشته. دې ته کلاله وایي. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد الآیه. دې نه پس د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم 50 ورځې زندگی دا په دنیا کې وه. بیا څه وخت پس چې کمدونه هغه سره هغه دا آیت نازل شو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بلکې دې نه مخکې دا واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله دا آیت نازل شو. د دې نه پس بیا 38 ورځې آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم بیا بقید حیاتو. سورہ پس بیا چې کمدونه هغه سره لقد جاءکم رسول من انفسکم دا آیت نازل شو د سورہ توبه آخری آیت. د دې نه پس بیا یوی ورځې یا اووه ورځې حضور مبارک دا بقید حیاتو. دا بالکل آخری آیت. دا تفسیر قرطبی چې کمدونه دا ترتیب ذکر کړی دی. به هر صورت په دې صورت کې چې کمدونه هغه د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم هغه وفات طرف ته د دنیا نه تشریف ولولو طرف ته هم اشاره ده او د کم فتح تذکره ده نو دا د ټولو مفسرینو په دې اتفاق دی چې دینه مراد فتح مکه ده. خدا صورت لکه څنګه چې مخکې راغی چې حجة الوداع کې نازل شوی دی نو دغه دی کې د دې د مناسبت له غوندې هغه سمون نخوري د دې وجې نه په دې کې بیا د مفسرینو هغه له غوندې مختلف رای دي. یو دا ده چې دا صورت چې کمدونه هغه سره هغه د فتح مکې نه مخکې نازل شوی دی که وروستو؟ د مکې فتح دا په سن 8 هجري کې شوی وه. د دې نه پس آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم کم وبیس 2 کاله چې کمدونه بقید حیات. نو فتح مکې نه مخکې نازل شوی دی څنګه چې اذا جاء نصر الله والفتح. د دې نه پته لګي چې دا د فتح مکې خوشخبري ورکوي نو دا صورت مخکې نازل دی. او زیات چې کمدونه هغه سره رای همدغه دی چې دا د فتح مکې نه مخکې نازل دی. او یو بل چې کمدونه هغه سره حدیث مبارک د دې له غوندې تایید هم کوي چې حضور علیه السلام د غزوه خیبر نه پس چې کمدونه هغه سره چې واپس راتللو نو دا صورت نازل شو. او د غزوه خیبر نه پس آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم څخه د پاسه 2 کاله بقید حیاتو. نو د دغه نه هم دا معلومیږي چې دا صورت چې کمدونو د حجة الوداع نه خو ډېر مخکې بلکې د فتح مکې نه مخکې نازل دی او دا مدني صورت دی. په دې صورت کې د فتح مکې سره سره چې کمدونو آقای دو جهان صاحب ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا او تو اوینې خلکو لره چې داخلیږي په دین د باری تعالی کې جماعتونه گروهونه گروهونه جوق در جوق دا لګیا دی چې کمدونه هغسې په دین کې داخلیږي. څه مطلب؟ اصل کې د اسلام دا آواز د حضور علیه السلام په واسطې باندې ډېر لرې رسېدلی و، ډېر لرې د عربو اطرافو ته رسېدلی و او خلکو چې کمدونه هغسې د اسلام دا حقانیت د هغې هغه په ذهنونو باندې اثر کړی و خو لیکن صراحتاً کلمې لا نه ویلې دا کوم چې بارو بار خلک وو. د مکې معظمې د مدینې منورې نه کوم چې د اطرافو خلک وو هغې لا کلمه چې کمدونه هغه سره اظهار یې نو کړی، نور د اسلام حقانیت یې په دې زړونو کې راغلی و. خو دا اظهار یې ولې نه کو؟ یا خو د قریشو مکې نه یېرېدل چې ځکه بیا به چې کمدونه حرم شریف ته هم نه پرېږدي او دارنګې هغه ځای به راباندې بند شي. د دې یارې نه چې کمدونه هغه سره هغه لا اظهار د اسلام نه کو او یا یې لا څه ناڅه چې کمدونه اشتباه وه په زړونو کې. خو چې کله آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کمدونه هغه سره هغه
په واسطې سره مکه فتح شوه او د مکې چې کوم دنه هغه سره هغه باغدور د هغې لاس ته راغی نو د خلکو هغه څه ناسه سرسري چې کوم کمزوري وه هغه هم ختمه شوه یا چې د قریش مکه نه کوم یره وه هغه هم ختمه شوه ځکه چې اوس خو چې کوم دنه هغه سره د هغې هغه سرداري ختمه شوه د هغې هغه چودریوالي چې کوم دنه هغه سره هغه ختم شو نو د دې وجې نه فرمایي ورأیت الناس نو بیا خلک چې کوم دنه هغه سره هغه په یو ځل باندې ټول په اسلام کې را داخل شو په دقه سن 8 هجری فتح مکه چې وشوه سن 9 هجری کې بیا حج چې کوم دنو فرض شو سن 9 هجری کې چې حج فرض شو نو حضور مبارک اول حج دپاره هغې کې شرکت ونه کړی شو او حضرت سیدنا ابوبکر صدیق راته امیر الحاج ولېږه چې د ټولو حاجیانو سربره او مشر دا وه چې کوم دنو ته ستا په نګرانۍ کې به د حج دغه ذمهواري سرته رسي امیر الحاج دی ته وایي او په خپله چې کومدنو تشریف یې ونه وړو وجه څه وه وجه دا وه چې چونکې اسلام چې کومدنو هغه سره اطرافو ته خور شو دارنګې خلک چې کومدنو راځي او اسلام قبلوي مدینې منورې ته تشریف راوړي نو که هغې راشي او زه نه یم نو به دا به د هغې دپاره ډېره هغه د پریشانۍ خبره وي ځکه چې خلک ټول مدینې منورې ته ناروان دي چې د عقاید و جهان سره هم په لاس کې لاس ورکړو دارنګې بیعت وکړو د اسلام نو چې ما نه مومي دلته نو بیا به پریشانه وي نو د دې وجې نه حضرت ابوبکر صدیق راته ولېږل او په خپله چې کومدنو حضور مبارک مدینه منوره کې چې کومدنو جلوه افروز او دغه کال ته چې کومدنو هغه سره عام الوفود وی یا عام الوفاده وی ورته ویلې په دې کال باندې جوق در جوق خلک چې کومدنو هغه سره اسلام کې داخل شو عام الوفود یا عام چې کومدنو عام الوفاده او ورپسې آیت مبارک کې بیا فرمایي فسبح بحمد ربک واستغفره پس ته تسبیح د رب بیانوه سره د حمد څه مطلب تسبیح او حمد دا چې کومدنه هغه وخت کې سړی هغه وایي چې کله د کار نه فارغ شي کومه ذمهواري چې ورته حواله وي هغه چې کومدنو سر ته ورسي نو فسبح بحمد ربک واستغفرهم په دې آیت کې چې کنه د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کومدنو دنیا نه تشریف وړلو ته اشاره وه او د دې نه پس ازواج مطهرات فرمایي حضرت سیدنا ام سلمه راته فرمایي حضرت سیدنا عایشه راته فرمایي چې دې نه پس به حضور علیه الصلاۃ والسلام د هر مانځه نه پس دا کلمات ډېر وې سبحانک ربنا وبحمدک اللهم اغفر لی سبحانک ربنا وبحمدک اللهم اغفر لی هر مانځه نه پس به دا کلمات زیات وې دا کلمات به څه زیات وې او حضرت سیدنا ام سلمه راته فرمایي چې د دې آیت او د دې صورت د نزول نه پس به عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم زیات ورد د دې کلماتو کو سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه دا به ویل زیات او مزید به فرمایل چې ما ته باری تعالی په دې صورت کې حکم کړی د دې د زیات وینا د دې د زیات وینا کله چې دا صورت نازل شو عقاید و جهان سلام صحابو ته دا صورت بیان کړ حضرت ابوبکر صدیق راته حضرت عمر فاروق راته سعد ابن ابي وقاص راته او دارنګ د عقاید و جهان تر حضرت عباس راته تشریف فرماو په دغه موقع کې ډېر صحابه خوشاله شو چې په دې کې خو فتح مکې طرف ته اشاره ده او ان قریب چې کومونو د کوم مقصود او هغه حاصل شو اسلام به چې کوم چاردنګ خور شي نو د دې وجه نه خوشاله او یقینا د خوشاله خبره و خو په دې کې یو راز بلو چې هغه صرف یو سړی په دغه موقع باندې محسوس کا چې دې کې خو ټیک ته چې د خوش خبره هم ده خو یو خبره پکې د غم هم ده او هغه صرف د حضور مبارک تر حضرت عباس راته محسوس کړه نو حضرت عباس راته هو چې حضور السلام دا صورت ولستلو نو صحابه ټول خوشاله شو لیکن هغه غمجن شو او دا رنګ چې کوم نه هغه سره جړغونی شو چې کله جړغونی شو نو بیا ته نه حضور مبارک تپوس وکړه چې دا اول ته چې کوم نه هغه سره جړغونی شو دا خو د خوشاله موقع ده ورته چې سید د خوشاله موقع ده خو د خفګان هم نه ځکه چې په دې کې زه داسې محسوسوم چې ستاسو د وفات طرف ته اشاره ده نو حضور السلام هغې ته به وي چې هم دقسې ده دی کې او زما د وفات طرف ته هغه اشاره ده
د حضور علیه السلام د وفات په زمانه کې د دنیا نه تشریف وړلو په وخت کې د حضرت سیدنا عباس ابن عباس چې دا د عبدالله د عباس صاحب دوی د عبدالله ابن عباس دا حبر الامت دی، ترجمان القرآن دی، او دی ته آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم د هغه خدمت په سیله کې دعا کړې وه، اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل. یو ځلې آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم د تهجد مانځه دپاره راپاڅېدو نو چې ویې کتل کوزه ورته ډکه پرته وه، او دا حضرت ابن عباس دا عبدالله ابن عباس فرمایي چې زما د خپل ترور حضرت میمونه کره شپه وه، میمونه د ازواج مطهراتنا رضی الله تعالی عنها او عنهن. دوی ما تقریبا داسې د 9 کالو خوشه کم و بیش هلک ماشوم ما حضور مارک چې کله هغه د قضای حاجت نه وطن ما ورته کوزه ډکه ایښودې وه، تپوس یې وکړه دا کوزه چا ډکه ایښودې؟ ما ورته چې وویلې شو ورته چې دا خو دې ماشوم ایښودې ده. دوی ما ته دعا وکړه په دغه موقع چې اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل، په دین کې ورته پوهه ورکړې او د قرآن کریم علم ورته زده کړې د قرآن کریم. نو د قرآن کریم چې زمونږ سانه تفسیر دی نو دا په واسطې د عبدالله ابن عباس ته هم راغلی، د هغې شاګردان دي، بیا مجاهد دی، مقاتل دی، ابوالعالیه دی، قتاده دی رحمهم الله، دا د هغې شاګردان دي، عطا ابن ابي رباح دی، ډېر تابعین شاګردان دي، سعید ابن جبیر دی رحمهم الله. نو د دې شاګردانو په واسطې بیا د قرآن کریم هغه تفسیر بیا دقسې مونږ ته رارسېدلی دی. بهر صورت چې کله آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړل نو دغه وخت کې د دې عمر 10 کاله و، د عبدالله ابن عباس ته عمر 10 کاله و. بیا د حضرت ابوبکر صدیق رته و زمانه و 2.5 کاله کم و بیش خلافت. بیا د حضرت عمر ته و زمانه کې د ده عمر 14 یا 14 کاله و کم و بیش، 14 یا 14 کاله. حضرت سیدنا عمر فاروق رته و چې کوم دی یو شورا، یو مجلس شورا و چې هغې کې به داسې اهمو مسلو باندې چې کوم دی هغه سره میټینګ کېدو باقاعده، او کبار صحابه به چې کوم دی هغه سره هغې کې تشریف فرما و مشران لکه عبدالرحمن ابن عوف رضاه وغیره. او حضرت عمر رضاه به دا کشر هلک حضرت ابن عباس رضاهما عبدالله رضاه دا به هم کېنو د 14 یا د 16 کالو عمر کې و. یو ځلې عبدالرحمن ابن عوف رضاه چې کوم دی هغه سره هغه دا ګزارش وکړه چې حضرت تاسو دوی کې نه وی، دا خو ډېر کم عمر دی او دا خو د مشرانو خلکو چې کوم دی هغه سره مجلس دی او دارنګې شورا ده، په دې کې که تاسو دوی کې نه وی او دقسې به بیا نور هلکان هم خواهش کوي چې مونږ دې په دې مجلس کې کښېنو، نو دا خو بیا دا مسله کشرانو ته حواله شي او د مشرانو د لاس نه به دا خبره ووځي. دا یو هغه چې کوم دی هغه سره یو نازک غوندې سوال او اعتراض و. حضرت سیدنا عمر فاروق ته فرمایي چې دا زه د ده دغه علم د وجې نه کېنوم چې دا دی کم عمره خو ده کې علم داسې دی چې هغه چې کوم دی هغه سره ډېر غټ علم دی ورسره. بهر صورت عبدالرحمن ابن عوف رضاه وفرمایل چې بیا خو مونږ خپل هلکان هم دقې سره ځکه چې هغه هم د ده عمر کې دي او هم بیا مونږ دې مجلس ته راولو. حضور حضرت عمر رضاه یو ځل بیا به طور امتحان چې کوم دی هغه سره هغه د ده دا فقاهت په دې صحابو باندې ښکاره کو چې دا زه کېنوم په دې مجلس کې، نو دا دې د عمر په اعتبار سره چې کوم دی کم خو لیکن د علم په اعتبار سره ډېر لوړ مقام دی. طالبان کله کله چې یو طالب داسې کم عمر او ډېر پوه نه هغې وایي صغر جسمه و کبر علمه، د جسم په اعتبار سره وړوکی دی لیکن علم یې ډېر لوی دی. نو دا د عمر په اعتبار سره کم و لیکن د علم په اعتبار سره ډېر اوچت و، ډېر لوی و. صحابو باندې حضرت عمر ته وښکاره کوله. یو ځل یې تپوس وکړه او دا صورت یې مخې ته راوسته سوره نصر، نو بیا یې تپوس وکړه چې په دې کې څه طرف ته اشاره ده؟ چا وی فتح مکې طرف ته، چا وی چې کوم دی دا ټولو صحابو هر یو خپل رای ویلې، خو مناسب رای نه وه د دغه صورت سره. بیا د دې کشر عبدالله نه تپوس وکړه چې په دې صورت کې څه طرف ته اشاره ده؟ وایي په دې کې د حضور علیه السلام وفات طرف ته اشاره ده.
نو بیا صحابه ته وایي چې دا ماشوم زه کینوم زه د علم د وجې نه کینوم چې دا ډېر باریک بین شخصیت دی او د سره چې کوم نه هغه سره ډېر لوی علم دی. په هر صورت سوره نصر حدیث مبارک کې راځي، امام ترمذی رحمت الله علیه فضائل القرآن کې راوړي دي چې دا صورت یو سړی د شپې وي نو لکه څلورمه حصه د قرآن کریم تلاوت کوي، نه ده ته د څلورمې حصې د قرآن کریم ثواب ملاویږي چې دا صورت دی اوللی. لکه څنګه چې سوره اخلاص سړی اوللی د شپې نو داسې شو لکه د 10 سپارې تلاوت کوي، نه د 10 سپارو د تلاوت ثواب درته ملاویږي. نو چې دا صورت اوللی نو د سره هغه چې کوم نه هغه ته د څلورمې حصې د قرآن کریم د لوستو ثواب تا ته چې کوم نه هغه سره هغه ملاویږي. الله دې وکړي چې زموږ ستاسو دا سوچ برابر شي او چې سړی ود کېږي نو کم از کم دا نه سوچي د قرآن کریم سره چې کوم نه هغه سره ربطي تعلق وي. مخکې به داسې اوس شاید چې شاد و نادري ځکه چې اوس زموږ هغه پخوا به خلکو ویلې وي سملې پډمامو پاسې پډمامو، ٹھیک شو، او کینې پډمامو وي. دا څنګه مسلمان چې پاسې پډمامو، اوس هغه مسله ده زموږ بس موبایل موبایل موبایل، ملاستم په موبایل، پاسېدلم په موبایل او هر څه چې کوم نه په موبایل. دکاندار به چې کوم نه روزګارو بل څه بنون هغه کم از کم تسبیحات به لاس کې دکان کې به او گاک ماک بنونو ذکر به کو. اوس د خدای شان دی هغه چې کوم نه هغه سره موبایل کې ګندګي ګوري نو د هغې نه پس چې کوم رزق راځي او کوم ګټه راځي نو هغه هم دقسې بېکاره وي. الله دې رحم وکړي. دا سره چې کوم نه مونږ سره هغه سوچ یې زمونږ بالکل محبوط الحواس اوس زمونږ او د ټولو ګزاره به صرف په دې یو څیز روانه ده، مونځ او داس هر څه هغه ګډوډ دي. الله دې رحم وکړي. به هر صورت نو چې د قرآن کریم سره زمونږ تعلق نو دا ډېر وفادار دی، دا ډېر سخت وفادار دی. حضرت سیدنا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه چې کله وفات شو، چونکې دا مفسر قرآن و ډېره زمانه د 40 کاله د قرآن کریم ترجمه یې کړې وه. په رمضان کې به چې کوم دی هغه سره د قرآن کریم ترجمه او تفسیر کو. دا ټول طالبان زمونږ د مشران سپینګیري اوس اکثر وفات دي، دا د هغې شاګردانو. او په تفسیر کې چې کله سند د سیزي اخره کې احمد علی لاهوري د هغې چې مدار دی. چې کله هم ته د تفسیر استاد ذکر کې د هغه چې کوم استاد دی د هغه اخري استاد به احمد علی لاهوري وي په تفسیر کې. نو احمد علی لاهوري رحمت الله علیه د قرآن کریم سره ډېر زیات ربط او تعلق او نسبت و. د دې وجې نه چې کله وفات شو او بل دا چې ډېر زیات به یې جړل د الله د یارې، ډېر زیات کثیر البکاو، ډېر زیات به یې جړل او سخت یریدو به د باري تعالی نه. چې کله وفات شو نو بیا چې کنه د خبر نه خوشبویي تله. دغلته د لاهور په دې غټه مقبره کې خبر دی یو ځل اجتماع راتلو نو بیا هغه ځای ته ورغلي وو. ډېر پرسکون ځای دی. به هر صورت غازي علم الدین شهید رحمت الله علیه داسې نږدې دی. او دې سره خوا کې بیا موسی خان رحمت الله علیه زمونږ د وړې دورې په کال باندې وفات شوی و، د دوره حدیث په کال. دا هم ډېر لوی شخصیت دی، ډېر لوی، چې په عربو کې د دې علمیت چې کوم نه هغه سره منل شو موسی خان رحمت الله علیه. او په موجوده وخت کې د هغې کتابونه داسې دي چې ته به حیران شي چې دا عربي شخصیت نه دی. او په عربی کې چې کوم نه د باري تعالی دا نومونه شعر شکل کې دا کړي، قصیده توبه ده او دارنګې د عقاید او جهان سره نومونه چې کوم شعر شکل کې جمع کړي دي، حیران بشي ورته. قصیده توبه حمان الله رب العالمین من الافات جسم آدم و دین علیم عالم حکم رشید میسر معدلات سائلین زو پته دی پیوس. ټول اسماء الحسنا چې کوم نو هغه د شعر په شکل کې راجمع کړي دي او دا هغه ډېر عجیبه خواص هم دي چې سړی وایي نو ډېر ځکه چې د باري تعالی نومونه دي غوڼ. به هر صورت نو بیا دې مندقه دی کې نږدې هغې سره نږدې دفن دی. او د احمد علی لاهوري رحمت الله بل چې زوی دی عبید الله انور سره دا ډېر لوی شان دا دغه نږدې د دوی قبرستان دی. به هر صورت نو احمد علی لاهوري رحمت الله علیه چې وفات شو نو د خبر نه خوشبویي راتله، د خبر نه خوشبویي راتله. کله کله سړی وایي چې دا څنګه خوشبویي راځي، عجیبه ده. صحیح شو کنه. اصل کې چې کوم نه هغه سره هغه دا د باري تعالی هغه ګلونه دي د علم په دې میدان کې. دا د علم په دې میدان کې ګلونه څنګه چې د عام ګل او ګلاب پریوزي په دې ځمکه باندې او چې د ځمکې د خاوره ورسره ولګي او خټه نو باقاعده خټه بیا خوشبویي کوي. نو دا د الله جل شانه ګلونه دي. نو په دې ځمکې باندې چې دفن شي نو بیا به هغه ځمکې نه هم خوشبویي دي. سعدي صاحب رحمت الله فرمایي گله خوشبوی در حمام روده
رسید از دست محبوبه بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزه تو مستم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال هم نشی در من اثر کرد وگرنه من همان حاکم که هستم. سادی سے بوئی چې یو ځل چې کوم څه خټه راله په ګوتو راله ډېره عظیمه خوشبويي ته لتله ما ترې نه تپوس وکړه چې ستا نه دا خوشبويي څنګه دي ته خټه وی راته ویل چې سورا مې د ګل سره دوستي پاتې شوې ده ګل را سره نږدې پاتې شوې دا هغه دوستۍ چې کوم دی نو ما کې دا اثر کړی ورنه زه خو هم خټه یم نو به هر صورت چونکې دا ګلونه دي نو دا هغه ګلونه چې کله د ځمکې ته وسپارلی شي نو د هغه ځمکې نه هم چې کوم دی نو باقاعده هغه خوشبويي دي. نو علما فرمایي د وفات نه پس چې کوم دی نو هغسې چاخوب کې وخته احمد الله هوري رحمت الله علیه چې باري تعالی سره څوک وایي چې کله مخامخ شوم نو نور مې جړل او یره را باندې نورم راله باري تعالی راته ویل چې ته ولې یریږې نو نورم را باندې دا یره راله بیا راته ویل چې یریږم او دی راته وفرمیل چې په کومه مقبره کې چې کوم نو ته دفن یې ستا د برکت مې هغه ټول مقبرې والا وبخل د قرآن کریم سره تعلق و مینه وه ربط او یقینا چې همداسې ده که اوس هم زمونږ ستاسو د قرآن کریم سره مینه او تعلق راشي دا قرآن کریم به مونږ له په دا خبر کې چې کوم دی هغسې د یو ښایسته انسان په شکل باندې راځي او دارنګې د قبر چې کوم هغه یره ده هغه تیري دي او دارنګې هغه ځان لوالې دا به ټول په یو انس کې یو محبت کې بدل شي خو چې دې سره یې تعلق وي الله یې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. دعا کې د مستعصم مشران کوم چې وفات دي باغ تعالی مغفرت کامله عاجله نصیب کې قبور باری تعالی منور معطر کې مخکې زندگی باری تعالی خسته کې او د هغې د هغه نیکو اعمالو په برکت باندې الله جل شانو زمونږ د زندګۍ برابر کې او زمونږ د زندګو نه دا بېخوندي دا شر او دا فساد باری تعالی وباسي په دین باندې باری تعالی چې کوم دی نو هغه سره ګامزن کې کم کسان به بیماران دي حاضر جمع کې دي کورونو هسپتالونو باری تعالی ټولو ته صحت کامل عاجل ورکړي د چا اولاد نشه باری تعالی ورته نیکمله صالحه نارینه زنانه اولاد ورکړي د چا شته دی باری تعالی ورته نیکمله صالحه وګرځوي د چا روزګار نشه باری تعالی ورته د حلال روزګار ورکړي او د چا شته دی باری تعالی د حلال وګرځول کې خیر او برکت پکې واچول کې او زموږ ټول باری تعالی د شیطانی خوینه وباسي الله جل شانو راکې رحمانی خوینه را پیدا کړي. اخر خاتم به ایمان کې دی وطن ته خصوصي دعا کې باری تعالی زموږ د وطن په قرآن او حدیث سره شاد او خات کې او زموږ د وطن قانون الله جل شانو د قرآن او حدیث قانون ګرځول کې او د لعنت او د انګریز قانون ته باری تعالی لره کې. اخر خاتم به ایمان کې حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره سانه د خیر دعاګانې غوښتي مونږ ټول به کې برخه وکړي سانه شر فساد فتنو عمل حفاظت موږ ته حفاظت راکړي د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقو باندې زندگی تلوات آسان کې غیر طریقونه تبارک تعالی نفرت پیدا کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. سنتو کې خبرو